د اسلام دا بنیاد په 5 شیونو باندې دی چې هغې ته ارکان الاسلام ویل کېږي، د رکن جمع ده. یو د هغې نه د رمضان روژې نیول دی چې دا 4م رکن دی، یعنی په دې باندې د اسلام بنیاد دی، دا یاد ساتئ. او بنیاد هر یو انسان کوشش کوي چې دا زمونږ مضبوط وي. چې د یو کور بنیاد مضبوط وي نو کور سالم وي د غورځېدو نه او د نورو خطراتو نه. او د کم یو کور بنیاد چې خراب وي اگر که نقش و نگار یې ډېر ښایسته کړی وي دا کور منهدم کېږي په ډېر نږدې وخت کې. دا ارکان پیژندل پکار دي. بنی الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد په 5 شیزونو باندې دی. شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله، د دې خبرې گواهی ورکول شهادتین ول ویل کېږي. بعضې خلک ویله 6 کلمې، اوله کلمه او دویمه کلمه او دریمه کلمه او څلورمه کلمه 5مه کلمه 6 کلمه، دا د خلکو د ځان نه جوړ کړی شوي کلمې دي. ول دا خبره یاده ساتئ. اسلام ته چې یو کافر داخليږي دی به یو گواهی ورکوي، دا کلمة التشهد به وایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بس دا یوه کلمه ده. که یو کس له دا 6 کلمې نه ورځي نو یاره وایي وګوره تعالی دا نه راځي. ولکه د اسلام ته د داخلېدو دپاره دا خبره کافي ده چې دی د الله په وحدانیت باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې چې کوم دی یقین او ایمان ولري. نو چې کوم څیزونه د زده کولو دي هغه څیزونه نه زده کوي. یو کس په 20 کاله 40 کاله لمونځ کوي، د سترې په اهمیت په نه وي پوه. یو کس په 40 کاله 40 کاله لمونځ کوي، په ټول لمونځ کې به ځان ګري. صلوا كما رأيتموني اصلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه موږ کوم داسې موږ کوي. یو کس ته په 15 کالو کې دا پته ونه لګي چې د پیغمبر موږ څنګه دی، نو د ده په څه حالت کې یو 6 کلمې د ښه اهتمام کوي. دا خبره یاد ساته غواړي چرته هم دا نه دي ثابت. هو اسلام ته یو کافر دننه کېږي. یو عالم خبره کوي یو ځای کې مې نکاح کوله په لاهور کې یا یو ځای کې، نو ما ته یې ویل چې راته دا 6 کلمې ووایي. ما ورته ویل چې دا کافر دی، دله زه نکاح تړم، دا کافر دی. اسلام ته داخلېږي چې زه په 6 کلمې ووایم. کلمه خو تشهد سړی اله وایي چې کله انسان اسلام ته داخلېږي. نبي علیه الصلاة والسلام څخه به خلک رالل اشهد الله، او د هغې مختلف تعبیرات دي په عربۍ ځان پوه کړه. وانک رسول الله، زه د الله د وحدانیت او ستا د رسالت اقرار کوم چې کله نبي علیه الصلاة والسلام مخامخ ناست. نو دا اوله خبره. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اقام الصلاة د مونځ قیام، و ایتاء الزکات زکات ورکول، او څلورم و صوم رمضان د رمضان روژې نیول. دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن. یعنی یو انسان د دین انکار کوي په شانتې د زکات ته انکار. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قسمه خلکو سره جنګ کړی